یو ذکر خیمه ناشنا ذکر او تاسو کې به اکثرو ملګرو ته یاد دي دا چېرته مه هېروئ. حدیث د امام بخاري رحمه الله د هغه راوړی دی د معاذ بن جبل رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخذ بیدي النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر زما د لاس ونیو وی ما ته وی یا معاذ ای معاذ وی ما ورته لبیک یا رسول الله حاضرین وی ما ته وی انی احبک زه ګوره په تا ډېر مین یم دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ ته هغه ورته یا رسول الله وانا والله احبک او زما دې په الله قسم وي زه سلم ګوره سوه مینه کوم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته بیا واوره یو څو خبرې یو څو ذکرونه یو څو کلمات ته تخیمه چې دا دنه چېرته پاتې نه شي د فرض منځونو نه وروستو وایې په مخ هغه ورته یا رسول الله ویې ښه اللهم اعني على ذکرك وشكرك وحسن عبادتك دې کې څه دي یا الله زما مرسته وکړه په دې کې چې تا یاد کړم وشکرک یا الله زما مرسته وکړه چې ستا شکر ادا کړم وحسن عبادتك یا الله زما مرسته وکړه چې ستا ښایسته بندګي وکړم یعنی ته د الله نه دا غواړې چې یا الله ما له طاقت راکړه چې دا کوم نعمتونه چې تا ما در کړي چې دې شکر ادا کړم نو چې کله په مخه ته دا ذکر وی والله قبول کو نو الله به درله توفیق درکړي د شکر د ادا کول دا درنه چېرته پاتې نه شي او دغه شان یو حدیث کې دا راځي د جبیر ابن مطعم حدیث دی او امام ابن ماجه راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دا وی عبدالله بن عمر نه رانقل کړي عبدالله بن عمر وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د سحر او د ماښام په اذکارو کې دا لازم وي دا به مې انشاءالله امید دی چې ډېرو ملګرو ته به یاد امید دی او امید کله صحیح کله به صحیح ځای کې نه وي امید به کوو انشاءالله یو دا دعا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اللهم انی اسألک العافیه فی الدنیا والآخرة اللهم انی اسألک العفو والعافیه فی دینی ودنیای وأهلی ومالی اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي یاره چې دا دعا درله الله قبوله کړه که نه نو ته بیا غواړې ورسره ترجمه واوره یا الله زه تا نه عافیت غواړم روغ بدن درنه غواړم په دنیا کې په آخرت کې بخښنه درنه غواړم په دین کې او په دنیا کې په بچو کې یا الله عافیت راکړه یعنی بچو له زما روغ صحت ورکړه زما په مال کې مال عافیت یعنی داسې څه زما په مال کې ما ته مه رارسوه چې ما خفه کوي په ما مصیبت مه راوړه اللهم استر عوراتي یا الله په ما باندې پردې راواچوه یا الله زما یره ختمه که وآمن روعاتي یا الله زما یره ختمه که یا الله زما حفاظت وکړه ګوره دې دعا ته یا الله زما حفاظت وکړه د مخکې نه د شا نه د ښی طرف نه د ګس نه د برې نه د لاندې نه که چې اوس دا قبوله شي چې دا الله ستا قبوله کړي دا دعا نو ته نور د الله نه څه غواړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا دعا ولې کوله ځکه چې هغه ته دا پته و چې دا روغ بدن څومره اوچت نعمت دی نو ځکه به یې دا ویې چې یا الله عافیت راله راکړه یا الله ومې ساته خیال مې وکړه حفاظت مې وکړه او ځکه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو دعا غوښته امام مسلم دا حدیث راوړی عبدالله بن عمر وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا دعا غوښته اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتک وجمیع سخطک یا الله زه تا پورې پناه نیسم د دې نه چې دا کوم نعمتونه چې تا ما له راکړي دا ختم شي وتحول عافیتک او د عافیت چې دې ما له راکړی دا روغ صحت چې دې ما له راکړی دی چې دا چېرته خراب نه شي دا دعا به ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وغوښته ځکه چې هغه ته دا پته و چې دا روغ بدن یو اوچت نعمت دی بلکې سبحان الله دا ناشنا روایت ته امام ترمیزي راوړی دی عباس رضی الله عنه څوک دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره که شک کې عباس رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی وی یا رسول الله علمني شیئا اسأله الله ای د الله پیغمبر داسې څه راته وښایه چې د الله نه وغواړم هغه ورته سل الله العافیه د الله نه عافیت غواړه چې بدن دې روغ وي
دا صحت تیرو مصیبتون امتحانونه دی الله وساتي هغوی ما یو څو ورځې تېرې کړې بیا رالمه وی ما ورته چې رسول الله علمني شیئا اسأله الله ما ته څه وښیه چې زه د الله نه غواړم ویلې څه غټ څه دا دې ته وړه خبره ښکاري پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یا عباسه ای د پیغمبر تره سل الله العافیة فی الدنیا والآخرة د الله نه عافیت غواړه په دنیا کې او په آخرت کې نو چې ته دا وایې اللهم إني أسألك العفو في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة او دا الله قبول کړي په مخه دا ذکر وایي چې رب العالمین دا نعمت تعالی چې کوم درکړی دی داسې دا پتا باندې برقرار وساتي اخره کې زما تاسو ته دغه نصیحت دی چې دا کمی دعاګانې کوم اذکار چې یو څو ما تاسو ته وښو د دې ورد ډېر کوئ د رب العالمین شکر ډېر ادا کوئ او په هغه لږو کې شئ په هغه لږو کې او ځکه یو روایت مې ذهن ته راغی امام احمد راوړی دی په زهد کې عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر ناست جومات کې یو سړی په دې جومات کې دعا یې غوښته لاسونه یې اوچت کړي وي یا الله په هغه لږو کې مې شمار کړه یا الله ناشنه دعا یې وکړه یا الله په هغه لږو کې مې شمار کړه نو امیر المؤمنین عمر بن خطاب ورته آواز وکړو ما هذا دا وایي ته کومه دعا غواړې چې په لږو کې مې شمار کړه هغه چې امیر المؤمنین نو غوږ کېده که نه الله وایي وما آمن معه إلا قلیل او ایمان نو راوړی د نوح علیه السلام سره مګر لږو کسان او امیر المؤمنین بله مو واوره وقلیل من عبادی الشکور الله وایي زما په بندګانو کې ډېر لږ دي چې زما شکر ادا کوي امیر المؤمنین بله مو واوره وقلیل ما هم الله وایي چې شراکت وکړي که نه دوه کسان او یو بل سره عدل او انصاف کوي دا ډېر لږ دي نو وی ځکه زه دا یم چې الله په دې لږو کې مې شمار کړه امیر المؤمنین ورته صدقته دا خو ناشنا دعا دې وغوښتلې نو زه هم تاسو ته دا یم ځان په دې لږو کې ور واچوئ دې لږو کې څه کار دی نه او ډېر لږ دي چې د الله شکر ادا کړي که ته دا غواړې چې د صحت چې روغ او دقه شان پاتې شي نو د الله شکر ادا کوه او د الله په بندګۍ کې استعمال کړه او دعاګانې د الله نه غواړه چې الله زما دا بدن د دې حفاظت